اسی یو مثال درته وایم یو په دې پیریانو کې یو نوع د دیوان ورته وي هغه په یو لار کې د ډنډ په غاړه ناستو او په دې لار به چې څوک تېرېده نو راوبې نیو چې راوبې نیو ویل به دلته کښېنه چې کې به ناستو نو هغه ډنډ کې به چنډخ چې څنګه आवाज کوي هغه ټیر غوندې که نه چنډخانو आवाज خو به نو دیو ورته وی چې دا څنګه आवाज دی جی دا چنډخ دی مردار ویل دا مردار چنډخ دی غړپ دې ځای نه به ونیو ثابت یې وویسته چې تا زما معشوقې ته څنګه ووایې چې دا چنډخ دی مردار لار شاړه شوه چې هلکه په دې لاره مه ځئ چې څوک ځي یا مړ کېږي یو سړي ویلی چې یا زم مړې ما او یا خو پې دا پته لګوم چې چل څه دی چې دی پې ورغلی دی دیو نیولی دی کېنولی دی وی چې کېنه یو ساعت په دې کې چنډخ آواز کړی ویل دا څنګه آواز ویل سبحان الله ما دومره ښایسته آواز په زندګۍ کې چېرته اورېدلی نه دی سړی هوښیار و پوه شو بدیو په ملا وټپولو ویل ته په دې لار ازاد یې او سوداګرۍ پسې ځې او راځې ما خو د دنیا بیړه تباه کړه او مړې که چې زما دې معشوقې ته به یې ډېر په سپک نظر کړه تاسو خیال را صاحب د سوات یو لوی ولی تیر شوی په لاره روانو مریدان ورسره و نیمه شپه وه یو هندو یې ولید هندو لګیا دی رام 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 ستوائی گرو کیے سات نام رام رام ستوائی گرو دا د هندوانو وظیفه ده عزیزانو ما د هندوانو په مندر کې هم ډېر وخت تیر کړی ما د سیکانو په ګوردواره کې هم ډېر وخت تیر کړی ما د انګریزانو په ګلجه کې هم ډېر وخت تیر کړی د انګریز په ګلجه کې تقریر به مې واورېده بیا به ورسره کېناستم چای به م څښلې او سره باسونه به م کول تاسو خیال را اوس ما کافر نه کوي چې ګلجې ته تللی دی ځکه تاسو سره خو نور څه نشته خیال م راغلی جي د هندوانو مندر ته به م ځې سبا به پې ته تنقید څنګه کوې د سیکانو ګوردوارې ته به م ځې او د انګریزانو ګلجې ته به م ځې سبا به پې ته تنقید څنګه کوې انګریز پادری اورځي ماته وې ماته ول پتا سو مسلمانانو کې دا شیخ سادی څنګه سړیو ما وی ډېر لوی سړیو وې د قران او حدیث نه خو خلاف نه دی کړی مالنا ولستاسو د مسلمانانو په حدیث کې راغلي دي چې درې سيزونه دي چې هغه کې تاخير مکوي د مونږ چې وخت راشي او کونډې ته چې میړه میلاو شي فوراً دې ورسره نکاح تړي او شیخ سادی ویلی دی چې برای راست برو اگر چې دور باشد زن بیوا مکن اگر چې حور باشد کونډه ښځه مه کوه که د هورې غوندې ښایسته می پیغمبر وی فوراً دې کونډه نکاح تړي او شیخ سادی وی کونډه مه کوه نو دا د حدیث نه خلاف نه دی کړی ستاسو شیخ سادی ما ورته وی چې پادری صاحب ته په دې شعر پوه نه زمونږ د فارسی او د عربي قانون دا دی چې د شعر شجه ماتیږي هلته به د قانون لحاظ نه ساتلی کی دا شعر داسې دی چې برای راست برو اگر چې دور باشد زن را بیوا مکن اگر چې حور باشد د دیرې مخې ته الف ته خو د الف د ضرورت شعري دپاره غورځېدلی دی ځکه چې بیا د شعر شجه پې ماتیږي اصل کې زن را بیوا مکن نو معنی دا شوه چې په سمه لار ځه که ډېره لرې ویم خو زن را بیوا مکن
خزه مکونډه وا اگر که د هورې غوندې ښایسته مي چې ته والا میړه مړ کې چې زه ورسره نکاح وتړم. بس پادري داسې اک بک ویل داسې جواب دی راکو چې زه خو ډېر هندوستان کې ګرځېدلی ما ته دا جواب چا نه دی راکړی. مالدا مې درته حقیقت وي. وی ښه یو بل سوال در باندې بل اتوار له بیا کوم. مال ټیک ده بل اتوار له بیا ورغم دا زه په چراټ کې وم. ما ته وی چې زمونږ عیسی علیه السلام تاسو مسلمانانو وایي چې الله ځان ته بللی دی او پاسمانونو کې اوسېږي او ستاسو پیغمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم د ځمکې لاندې پروت دی. نو رتبه د عیسی اوچته ده چې خدای ځان ته بللی دی او که رتبه ستاسو د پیغمبر اوچته ده چې ځمکې لاندې اوسېږي. ما ورته ویل پادري صاحب د دې جواب نن نه 400 کاله مخکې شاه ولی الله صاحب کړی. کسے بگفت کہ عیسی ز مصطفیٰ اعلیست کسے بگفت کہ عیسی ز مصطفیٰ اعلیست حباب بر سر آبست گوہر تے دریا. چا دا ویلی چې عیسی اسمان تتلو باندې د رسول الله نه بهتر دی. ویل بڑبوکای د اوبو د پاسه ګرځي او ملغلره د اوبو په بیخ کې پرتی. نو رتبه د ملغلرې اوچته ده که د بړبوکۍ اوچته ده؟ تاسو خیال ده؟ بل سوال کوي اسې دا دې پورې درته یم چې ستاسو لږ وسط دماغ کې پیدا کړي. وسط مولانا تانوی رحمت الله علیه تقریر کړی دی چې چرته سپی الته د رحمت ملایکې نزي. یو سړی ولا راغی سپی ورسره دی. وی جی دا حدیث رښتیا دی چې چرته سپی ملایکې هلته نه ځي؟ ویل حدیث خو رښتیا دی. ویل ما دا سپی ساتلی د ورځې م را سره او د شپې ځان سره کټ کې وده کوم. وی ولې؟ وی اسرائیل علیه السلام باډو نږدې نه راځي او به زه به ټول عمر ژوندی یم ځکه چې چرته سپی هلته ملایکې نه ځي نو ما سره چې سپی اسرائیل به نږدې نه راځي به زه به ټول عمر ژوندی یم. اوس مولانا تنویر رحمت الله علیه خو حکیم الامت دی که نه؟ الله د ځمکې سر به د علماء دیوبند غوندې علما هم پیدا کړي. علما خو ډېر دي. دا نن څه چې تاسو په دنیا کې ګورئ قسم په خدای دی زه په ټول عرب ملکونو کې ګرځېدلی په ټول عرب ملکونو کې د دیوبند علما ما کتلی دي چې د مصر او د افریقې او د مکې او د مدینې علما به ورته داسې ولاړو او دیوبندي به ورته تقریر کولو. یو ځل مولانا یوسف بن نوری دی الله تعالی غریق رحمت کی په دې باسو د مکې د علماو سره چې مذهب حنفي چې دا په ټولو مذهبونو اوچت دی داسې ورته لګیاو چې یوه ګنټه تقریر ورته وکړو ما د اهل مکه او د علماو تلفظ وانه اورېدو. تاسو خیال ده؟ اوس خبر دام دی چې هلکه دا دیوبندیان چې دي وابیان دي او دغه څه ورته وایي زیارتونه نه مني او پیران نه مني او پلانین. هلکه چې زه په خپله ملا یم په ایمان یې بل ملا به منم که نه؟ چې زه ملا نه وی نو د دې علماو په دعوت به زه راتلی سله هم ځان نه مخکې مې د دوی مقام منلی دی نو هله ورته رالم که نه؟ ټیک شو دي. علماء دیوبند په خپله پیران دي. واورئ واورئ او په کلاو غوږونو واورئ. دیوبندی عقیده درته ووایم مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه ته د شیعو یو ډله راله ویل مونږ سنیان کېږو خو که بېګاله مونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې ولیده. هغه ورته ووایي چې په خوب کې لیدل خو اسانه خبره ده بېګاله به وګورئ که په ویښه مې درته وښوده نو بیا هغه وی چې په ویښه په دې مخونه والا لاس راخ که ورته ګورئ په دنیا کې
په ویښه د دیوبند علما او رسول الله صلی الله علیه وسلم زیارت خلقو ته کړی ته پوه شئ په خبره باب فضائل القرآن کې وګورئ ترمذی او مشکات شریف کې دا علما عقیده او ایمان دی صحابه په یو قبر خیمه والا ورته پته نه و چې دلته قبر دی چې شپې سملاسته د قبر لاندې نه د تبارک الذی आवाज راتلو تبارک الذی بیده الملک حتی ترغه پوری چې تبارک الذی ختمه کړه سار لدا صحابه راغ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې صاحب بیگا خدا سي چلو دلته قبر او لاندې تبارک الذی ویل سردار کونین ورته فرمایل چې دغه تبارک الذی سره دنیا کې د دوستانه وا نو په قبر کې ما یار ور سره دی ځکه وای تاسو خیال راځي عزیزان شاه عبدالعزیز فتاوی عزیزیه کې لیکلي دي نن 400 کاله مخکې چې ابوبکر صدیق چې وفات کېده نو حضرت علی راوغوښته وصیت ورته کول چې وصیت ورته کولو چې زمرشم نو زما د خخیدو اجازت به د روضه مبارکه نه غواړي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د وفات شو روضه ته اجازت ته مونږ روان شو نو زه د اډل نه مخ کېوم نو د روضه دروازې لري شوې او دنن आवाज راغې چې دا محبوب خپل محبوب ته ډېر زر راوړی تاسو خیال راځي نو عزیزانو عرض میں داو چې ما لوی لوی اکابر او بزرگان د زمانی لیدلی دي لوی لوی ما مولانا احمد علی لاہوری رحمت الله علیه لیدل ما مولانا عبد المعبود رحمت الله علیه لیدل دي چې چاته په ژوند د قبرونو کشف کېده قبر ته به ودرېده او هغه به ولیده لاندې چې په دې مړي سال دی د یو سړي تپوس مې ته وکړو د لاهوري صاحب نه مالداغه په قبر کې سال دی چې وہ پکوڑے کی طرح قبر میں تل رہا ہے تاسو خیال راځي د بل سړي تپوس مې ته وکړو مالداغه سال دی چې ان کی حالت اچھی ہے خدا جانے ان کی کون سی ادا اللہ کو پسند آئی مولانا عبد المعبود تموی معلومات هم د یو قبر کشف وکا وی ولې دا د قبر معاملات ته نه منې څه مالا د ابراهیم علیه السلام په سنت عمل کوما چې رب ارنی کیف تحیی الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ستا ایمان نه دی چې زمړي ژوندۍ کوم وی زما ایمان دی خو چې زما مخ کې وکړي نو چې زما دړه قال فخذ اربعه من الطير او دالو واقعه ده نو ما چې زی لګو ګورم لاس نه ونیوم د شپې لس بجې و او دیره ته راوستم چې دیره ته راوستم داس سترګې پټې کړې بیا ما ته وای چې بچیا داس چل دی چې دې دیره کې داسې مړې نشته چې ته وګوره اورې دې خوشحال شي دا ټول په قبرونو کې ناستي او وخت ته غوسیږي لګیا کمه درته و خود نو ټول عمر بروټای خوندر نکی ته و تختیدم په یو سا کور ترالم سار چې بیا ورلم ماته ولې مال نه ګورم بس توبه مې ول راځه درته خیر مولانا شمس الحق افغانی رحمت الله علیه د دیوبند علماء دا اتفاقو چې په ایشیا کې دی وخت کې د افغانی صاحب عمر علم د چانشتا په ایشیا کې تاسو خیال راغی هغه په لاهور کې حضرت لاہوری ته وایي چې تا په یو تقریر کې ویلي دي جو لاہوریو میں تمہاری قبریں آگ کی تندوریں دیکھتا ہوں ستاسو قبرونه د اور تنورونه دي جت ترالو بیا راته په مخلاص والو ولا به دیکھو چې مې وکړه څومره بني آدم چیو څوک خرو
څوک سپیو، څوک پیشوګانو، څوک میلوګانو، څوک ګیدړانو، بنی آدم پکې نه ښکارېده. دیخوا وګورئ رحمان بابا وایي که ظاهر میں د سړو دي زه سکړما، که ظاهر میں د سړو دي زه سکړما، په معنا کې د چارپایو په حساب یم. مونږ معنوي چارپای وګوره سپی څه ته وایي؟ په ډېرو څیزونو کې د سپي خصلت مونږ نه اوچت دی. د سپي کار څه دی چې د لارې په غاړه ناست دی، که موټر تېرېږي ورپسې به منډه کړي، که سایکل تېر شي غپ، که ټانګه تېره شي غپ، که لاره تېره شي غپ. ووایي په ایمان مونږ چې په بازار کې په دکانونو په حجرو کې نه څوک داسې تېر شي نه دله دی پلانه څه خنزیر دی پلان واسه دوس دی خیانت ته ملایکه دا نور ټول خراب دي. وایي په ایمان دا زمونږ عادت دی که نه دی؟ په جومات کې ناست یو، په جومات کې سنت هم کړي او فرض پاتې او یو بل ته غوږ نږدې کوي، د بل په غوښو شروع کوي که نه. عزیزانو دوه علم دي، یو قرآن دی او یو حدیث دی. قرآن وحی جلی ده او حدیث وحی خفی ده. په حقیقت کې دواړه د خدای کلام دی، لیکن یو وحی په یو رنگ کې راغلی ده او بل وحی چې ده په بل رنگ کې راغلی ده. 6,600 آیاتونه د قرآن دي او تقریبا 14.5 لکه حدیث دي. بیا ائمه محدثینو په حدیث کې بیا چھان بین کړی دی. امام بخاری ته یو قسم کړی دی، امام مسلم ته بل قسم کړی دی، امام ترمذی ته بل قسم کړی، امام مالک ته بل قسم کړی دی. نو بنیادی علوم چې دي هغه دا دوه دي چې یو قرآن دی او بل حدیث دی. باقی ائمه مجتهدینو چې کوم محنت او خواري کړې ده نو داغي منبع او مرکز چې دی عمدغه قرآن او حدیث ته تنه استنباطات کړي دي. امام ابو حنیفه اوس د دې څلورو واړو ائمه اختلاف په اصولو کې نشته، اختلاف فروعي اختلاف ته چې هغه ته په دین کې څه دومره د کفر او د اسلام دارو مدار په نه دی. مذهبونه څلور واړه حق دي او علما وایي چې تقلید دا واجب دی. قرآن نه ثابتوي چې فاسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. که تاسو نه پوهیږئ نو تاسو د علماو نه تپوس وکئ. نو د دې وجنه بنیادی علوم چې دي قرآن او حدیث دی. عزیزانو د آخرت د نجات دارو مدار چې دی هغه هم په حدیث ته او په قرآن دی. دنیا کې فلاح او بهبود چې دی هغه هم دارو مدار داغه په قرآن او په حدیث باندې. مونږه دنیا کې الله دل پیدا کړیو چې ستاسو کار بچي، ستاسو کار با د مخلوق رابطه پیدا کولی د الله جل جلاله سره. ستا کار بچي ما ته وګوره اوس پوهیږئ په خبرو څه گزاره خو به کوئ ماما. نو زه خو وایم
چې اسم حاصل نکړه په شیخای په مولای کې اسم حاصل نکړه په شیخای په مولای کې پس لدی میوار دے ہر چیشی په مای خانہ پام کو د منصور غندی پدار نش رحمانا دیر داد عشق خبری مکڑنا دانا دا زمون شیخی دا زمون ملاتو خبر بم نے اس رات چاوی ستاسو دے پلسو کی یو جوڑا شوی زم پک راغلے قسمونه ما ور کړی خلاصه داوا چې د پلوسه اغوبه روټه خو سکه چې او بم مانو اسکلی بیا ته هم داسې لاړ اوس راته چاوي زمون کلی کې خلک وای چې دم په کې 6,000 روپیا غستی نو هم ویلي 6,000 روپیا چې مال تاسو را نه کوي نو څوک به را کوي بے نظیر سره هم مرانه ده چراله سره کې د وزیرانو سره هم مرانه ده په دې شل کاله کې به څوک دا ثابت نه کیږي چې بجلیګر مولا چا د وزیر په دفتر کې لیدلې ثابت به کوي وای تاسو پولیسوال هټول ته دغه کې اوړی راوړی سیکریټریټ کې یي بارځه کې زما د ژوند ریکارډ دی چې زما چا سره نه لګي زنیز دې نه مرغله ریکارډ دی اوس پردي کورونه وران شوي دي پکې مړی شوي دي یو پکې د مولا زوی مړ دی داغه جوړه ده او بجلیګر مولا پکې 6,000 روپۍ تونه لته پاغه خلای چې دا خبره کړي تونه لته داغه پاغه ومه چړې زما په زندګۍ کې کما د مړی سقاط اغستې ما د ختمونو پیسې اغستی ما په جوړه کې د چا روټۍ خوړلی د چا چای مسکلی د مړی خیرات او سلويختي اکال می خوړلی ما به د ټول پاکستان غول خوړلی زه چې په خبرت پوه شوم ستا د دې پلوسه خلق ما سره په بجلیګر کې وزه امامم 6 روپۍ می تنخواه وه په دارالعلوم سرحد کې مدرس هم 15 روپۍ می تنخواه وه باچهی می پې کوله د 67 نه تر ننه پورې 3 تجارت کوم ل 7000 روپۍ میاش ګټم توکړې برید ګرځم چې چاته می خوخه ل 70 ورته وشغوم پروا نه لرم پروا خو به چاله لري چې یا ته چایوس کې یا ته روټي خوري یا ته نقد دیواله کړه خبره ده کنه چې داسې الطمع يسير الاسد ذبابا تم د زمرینه مچ جوړ کی د زمرینه تم ډېر ظالم شه دی چې د څه چاته نه کې د بادشاہ پروا ملاره سره سترګې ګرځا هغه ورځ یو خطر راغی زمون په مليانو کې یو د مذهبي امور مشیر دی د مرکز مذهبی امور مشیر اگر ویلی چھے کون کہتا ہے کہ عورت کی سربراہی اچھی نہیں ہے کون کہتا ہے اس دار چا علاج اسانی دا ملا علاج لگن کون کہتا چرتا چاول ازما کے سٹا اور رولے چاگو ویلی دی چې پاکستان د پیغمبر خیرو والے دی واوري او په کولاو غوونه تاسو خو هر ډولکی ته غړې گئے هر ډولکی ته په دې علاقہ نن چې د مذهبي امور وزیر دی په مرکز کې او په دې علاقہ تاسو خلیل مومندو پاس کړی دی ورشه داغه د زامنو حال وګوره چې د حج په پالیسی کې کروڑونه روپے پیدا تاسو لراغه چې یو کس خوراکي چې حج ته ملګم مور مړې پلار مړې خیال مړه مون د ماشکیرونه بیا خان او نواب ته خو زمون ټینګې د ډېر ګران کا غریب سړی که د مړي دوا لراشي کنه
او کینی دعا به وکړو نو د غریب په دعا مړی بخلی کیږي که نه کیږي او د نوابانو په دعا پلانیه دوا به وکړو هلکه دا دې څوک خدای دې کور روان کا سم خو په مخ لاس را و تاسو مزاج وہی میرا مزاج لڑکپن سے ہے خدا خبر میرا مزاج لڑکپن سے عاشقانہ زمون مزاج غلامانہ مزاج دے غلامانہ ذہنیت تے زمون مزاج دے خان راغے دو مڑی دو خان راغے او خان ملام منڈی کی میاں صاحب منڈی کی امیان منڈی کی کو خان دوا تر کین سٹا دیوزا زما مور مڑوا دل تب بابر صاحب گورنر دعا تراغه چې کټ تر ورسېد پاسې دم لاس مولور کو دعا وشو مرګر وراتوي چې یاره تا خاړو سلیفټ ورنه مالما در تدا خدا چې دا چونکه زما د بچپن مرګره هغه تعلق مد نظر دعا تراغه د بجلیګر مولا په در کې د گورنر او د وزارت یو ټیډي پیسې قدرم نشته ټیډي پیسې بیا قربانی کے بداغا چانا چی چاستا دا مڑی قبر کنلے دے پار پشکال کے ستا مڑی للحد ویستے دے پار پشکال کے ستا مڑے خخ کرے دے ستا پا اجرا کے خلقو توبہ ورکی ستا اجرا چنکاوئی قربانی گا دا اغا خلقو نا دا دلنبای ورزی ناویانو نا قربانی گئی شراشی ڈولے ڈولے لگ اقلو کئی دا تصورو کئی چی مونگ یو آزاد قومی مونگ آزاد قومی مونگ تا اس پر وعدے چانا دا پکار تاسو آئے پیمان پرون پا دے ملکی دا روٹی کپڑے مکان وعدہ شیوا روٹی کپڑا مکانی چالا ورکڑا بیا بلا ورس پا دے ملکی ہمارا عزم غربت کا خاتمہ مونگ بغریبی ختمو پلو سے ٹول نوابان شوئی ہاں تو مغا سے سپیرے دیکھو گو رہے دبی ہوئی زبان سرا داد خدائی دعوی دا کہ زب غربت ختم کر غربت ختمول قل اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر هو الرزاق ذو القوة المتین رزاق سوک دے تا تا پخیٹا کہ در رزق اسباب چا جوڑ کرے ہو تا چی دا مورا پیدا شو پدی سینوں کے در رزق اسباب در تا چا جوڑ کرے دا لویوالی نباد لاری در رزق گٹلو در تا چا برابر کرے نو تاسو خدای پریخ ہے دے نو اللہ تاسو پریخی ہے قرآن کے راضی فلما نسو ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء سوک چی ما ہیر کی زدہ ہر قسم نعمت دروازے پہ ور پرانیزم حتی اذا فرحوا بما اوتو داما چی سور کری چی دوی پا کے خور ننوزی انٹر کانٹیننٹل ہوٹل کے میرا خزا خپ گڑاشی خا نو بیاتے چلو کم اخذناہم بغتتن ناگہان رونی سم فیضاہم مبلسون بیا دو اریانی چی خدا دا چوو ترا باندیوش ناگہان والا اور میں اگمات نند اہل دنیا ہوتا پزیات دنیا غرور نہ دے پکار رحمان بابا وی ڈیری ما تکڑے مارے دا قبر جنو چی دا قبرہ بین لی دل ہی چاہتا بادشاہان دیواڑا خاک دا بیابان شو نظر اکڑا سکندر پس دارات نوزیزانو عرض میں داو چی پاکستان نن اگورا ارہ و رز
دا انسانان کیمې کیږي هره ورځ. چرته د لارو اکسیډنټ، چرته د فلاینګ کوچو اکسیډنټ، چرته د ریل ګاډي اکسیډنټ، چرته د بمونو د دماکو اکسیډنټ. هره ورځ کیمې او تیکې او هسپتالونه او غوښې، بیا زهریلت سیزونه دي، بمونه، زخمونه بیا په کلونو نه جوړېږي. نن زمونږ په کوارټ روډ باندې غړم شو، داسې غړم شو چې ملک یې وخوځو چې ګورو صاحب امبولنس دي او پولیس دی او فایر برګیډ دی چې زم ورپسې لاړ. د نن هېڅ پته ونه لګېده، پته به سبا لګي چې څه پکې وي. تاسو خیال راغی؟ نو عرض مې دا چې دا قوم د پیغمبر خیرو والی دی. دا قوم د قوم که ښه ورځ وکته نو که مړم نو راشئ په قبر مې متیازې وکړئ. ما ته بعضې وخت کې کلي کې خلک وایي چې ته مړي ژوندي مال ممې لمبوئ خلقه او ممې خښوئ خلقه، ممې لمبوئ خلقه او ممې خښوئ خلقه، ما په ډیران سپوته وغورځوئ خلقه او ممې لمبوئ خلقه. چې نه مې ولمبوئ، نه کپن را واغوندوئ او نه مې خښ کوئ، په ډیران مې سپوته وغورځوئ. سپو په خدای قسم هغه ځمکه به م لعنت وایي را باندې چې زه ورشم، هغه ملایکې به م لعنت وایي را باندې چې ما نه تپوس کولو ته راشي. نو مال ممې لمبوئ خلقه او ممې خښوئ خلقه، ما په ډیران سپوته وغورځوئ خلقه، ممې لمبوئ خلقه. خو زما مړي له به څوک نه راځي کنه. دا خلک که زما مړي له راشي ما خدای بخي. دا رښتیا وایي. تاسو د هغه قرآن وایي چې دا دنې جلسه ده چې کم مړي له تلي یې کم مړي له، نو تاسو څه وایئ؟ مهرباني کوئ، ناوخته دی، زر خبره خلاصوم. تاسو څه وایئ چې مړي ته لاړ شئ؟ نه ټول دا ټکې ووایي، خدایه ټول په یو اواز ووایي. اوس دا خدای وی بخي چې تاسو وایي دا لږ بیا ووایي او دې ځای ته سوچ وکړي چې دا د دې ځای نه لاندې دا اواز راووتو که د دې ځای اواز. تاسو بیا ووایي دا د دې ځای اواز و که د دې ځای اواز. نو چې د دې ځای اواز و د دې ځای نه و نو دی خدای ستا په وینا نه بخي. ذکا چې دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، کومه خبره چې د زړه نه نه وي هغه اثر نه کوي. ټیک شو؟ نو زباني جمع خرچ. ښه تاسو خو د مړو جنازې هم کوئ، دا علما خبره نه ده، تاسو خبره ده. د هر شي تعریف غرض موضوع وي. د هر شي تاسو څومره جنازې چې په ژوند کې کړي دي د جنازې غرض پیژنئ چې جنازې غرض څه دی؟ وایي په ایمان چې موږ جنازې سره روان یو، خپله درانه او د بل سپک او سنګال دی، غویه دی چې اغستی او میخه دی پای ډېر کوي که لږ کوي او نور څنګه چل دی او زوی دی چېرته دی او پلانی چېرته دی، دا کیسې کوئ چې روان یې پکې. بیا چې جنازه وشي او بیا سره کېنئ بیا مجلسونه جوړ شي، مونږ یو طرف ته کینو شروع وکړو، تاسو بل طرف ته کینئ. ټیک شو؟ تاسو ووایئ په ایمان او بیا یې په ایمان ووایئ. که زمونږ دا ایمان وی چې دا سړی داسې ملایکو گرفتار کړو چې زمونږ رسۍ ورته نه کېږي، داسې جیل ته لاړو لاندې چې زمونږ رسۍ ورته نه کېږي، داسې عدالت کې به پیشي کېږي چې زمونږ رسۍ ورته نه کېږي،
د دنیا تاڼه چې خلک ونیسي تاڼېدار ته زمونږ رسۍ کیږي که نه کیږي؟ حاجي مجسټریټ ته زمونږ رسۍ کیږي که نه کیږي؟ ډپټي کمشنر ته زمونږ رسۍ کیږي که نه کیږي؟ حاجي بیا د هغې انټاروګیشن چې کیږي نو انټاروګیشن ټیم ته زمونږ رسۍ کیږي چې هلکه وهای ما لږ ګزاره ورسره کوه، رسۍ کیږي که نه کیږي؟ دغه انټاروګیشن ټیم ته ستا رسۍ کیږي چې کوم په قبر کې به د مقرر شي؟ دغه جیل ته ستا رسۍ کیږي؟ ها که ستا دا ایمان وی چې د دنیا تاڼې سړی بوتلی دی ټول کلی دی په سر راغستی، ټول کلی چاله پولیس سړی بوتلو اله نن یې پیشي ده، اله مور یې منډې وی، رونه یې منډې وی، خپلوان یې منډې وی چې پولیس کسټډي واغستا، 3 ورځې ریمانډ یې واغستو، اله چیغې نه وهي، وی خدای چیغې نه وهي، داسې وایي که نه وایي؟ وی خدای چیغې نه وهي. ټیک شو، که دا د وهلو ایمان په قبر کې ستاسو وی نو تاسو به په قبر باندې بلې خبرې ته اوزګار وی که دا فکر به در سره وی؟ اوس خپل چې دی واخلي هلته دې کېږدي، ښه دې سنبال کا بیا درنه لېږدي، خپل چې دی واخلي هلته دې کېږدي، ښه دې سنبال کا بیا درنه لېږدي، درته به راشي د قهر ریږدي، تکیا د خدای شاه په ګورستان کې، خپل چې دې واخلي هلته دې کېږدي، ښه دې سنبال کا بیا درنه لېږدي، درته به راشي د قهر ریږدي، تکیا د خدای شاه په ګورستان کې، تاله والله کا 2 میاشتې روټایم خوند درکي که ستا دا ایمان وی چې دا پلار یا زوی یا رور یا مور یا ښځه دا کم خوا لاړه، دا کم پولیس گرفتار کړه، اے الله بېګاله به پیشي وي چې څه معامله به ورسره کېږي. حضرت عثمان داغ انسان ہو چې 2 لونه د جناب محمد رسول الله یکی بادیګری په واده وي، داغ عثمان ہو چې پیغمبر د متعلق ویلیو چې په خدای قسم عثمان سوزل جنت په بیا غسته ده، پیغمبر ویلی عثمان سوزل جنت په بیا غسته، یعنی جنت د عثمان زر خرید کور ده. اگا عثمان چې ادیره تراغه نو جړلې، صحابه ورته ولې قیامت ورځ ته نه جاړې، جنت دوزخ ته نه جاړې، قبر دی ولیدونو ته جاړې، او ورته څه وایي؟ سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ان القبر اول منزل من منازل الاخره، ما د جناب محمد رسول الله ناوریدلی دی چې قبر د آخرت په منزلونو کې ډومبنه منزل دی. کپدی کې سړی کامیاب شونو آینده ورته آسان وي، کپدی کې پاتې راغی نو عمر له بیړه تبادا، نو دغه ځای ته جاړم ځکه چې پاړم بیما خام پکې چرته پاتې رانشما. عثمان غوندې سړی زو تصیب. نو عزیزانو اصل شی اغا آخرت تے، مونگ پیدا دے لیو دنیا کے چی آخرت جوڑ، غنم چلا کرے چی روٹائی جوڑا کے، نوکری چلا کے چی روٹائی پہ پیدا کی، دکانداری چلا کے چی روٹائی پہ پیدا کی، ٹیکداری چلا کے چی روٹائی پہ پیدا کی، دا دنیا جون چلا کے چی آخرت پہ پیدا کی. تاسو خیال راغلی آخرت پہ پیدا کی. دنیا کې د آخرت د پاره یو فکر پکار، یو نظریه پکار. قرآن ویلی دی وما خلقت الجن والانس
الا ليعبدون دې د پاره مې پیدا کړی چې تاسو به زما عبادت کوئ زما رضا به لټوئ په ما به مین یئ. اے هلکانو نن دنیا کې مونږ په څه مین خدای خو وایي چې زه مین په تا یم کاش که ته مین په ما شې زه مین په تا یم کاش که ته مین په ما شې. خدای وایي زه خو در باندې مین یمه خو کاش چې ته په ما مین شې. جناب محمد رسول الله وای زه خو په تاسو مین یم خو کاش که تاسو مین په ما شئ. په تاسو څنګه مین دی چې په لحد کې کېښو شونډې مبارکې خوځېدې یو صحابي غوږ ور نږدې کو نو په هغه وخت کې مو یا رب هب لی امتی اے الله زما امت وبخا. حدیث کې راځي حضور علیہ السلام فرمایي ټولو پیغمبرانو ته په دنیا کې الله ویلو چې یو څو اختیارونه در سره دي که دنیا کې استعمال او یو که آخرت له پرېږدئ. سردار کونین وې ټولو پیغمبرانو هغه خصوصي مراعات دنیا کې ختم کړه قومون له خیره وکړې غر کې کړه تباه کړه. ما خپل خصوصي رعایت چې خدای ما ته ویلي دي عامې پټ ساتلی دي. د قیامت پر چې د خدای په خوا کې ولاړم ابراو باسم ویم به یا الله دا اختیار دی دنیا کې را کړو ما پټ ساتلې دنیا کې مې نه ده ضایع کړې. اوس وایا الله به وایي ته په لاس ږدا او زه به بخما ته په لاس ږدا او زه به بخم. قرآن کې راځي والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. اے پیغمبر آغا شے بدر کم چی پکم شیط خوشحالےگی دے پا چا خوشحالےگی سیوا دا بخشش دا امت نا پا بل شی خوشحالی. نازیدانو میں نے گئی با پچنگا میں نے گئی با پدا سے چې د حضور د وفات په ورځ یو صحابي لګیا دی پټي کې څه کار کوي چې کار کوي خبر ورغی چې اته پچا مین وي هغه وفات شو اته چې په مین وي او وفات شو والوفات شو له الورې وغورځولو لاسونه اوچت کوي اللهم اذهب بصري اللهم اذهب بصري كي لا ارى بعد محمد احدا. خدا ما په دواړو سترګو ړوند کا چې زه د رسول الله نه رستو په بل څوک نه وینم. پټي کې ناستو په دواړو سترګو ړوند شو. ما خو سترګې دی لا وختي چې خپل محبوب ته په ګورم چې زما محبوب نشته نو بیا بل چاته په ګورم صلا. نو زما عزیزانو الله نلوی حسین بل څوک نشته شته داغه نلوی خوبصورت بل څوک نشته او د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نا لوی شان د بل چا نشته. بس جون پاغه مین کا شاه ابن ادهم د نوابی لباس بدل کا یا نادا نزان د محمد د چمن گل کا رستو کا کارونه د دنیا عشق اول کړه کړه په عشق د یو کې عاشقان په ځان لکونه په یو مین شي دنیا به پتا مې نه. کم خلق چې د خدای په دین مینو د خدای په دین مینو او کم خلق په خدای مینو او کم خلق په جناب محمد رسول الله مینو په خدای مې د قسمی تورشا نن داغي د قبرونو خاورم خلق پسترګو کې اچي خاور. د شاه ولی الله محدث دهلوی رحمت الله علیه قبر ته زلاړم مرګری می پرې خو په دلی کې سن 84 کې زه دلی ته تلم مرګری می پرې خو مرګر راته مونږ در سره زما الزی आवाज زم
ویل دولی مال به زه یو کار کوم بیا به تاسو را باندې اعتراض کوئ چې لاړم د شاه ولی الله د قبر خاورې مې راواغستې او په سترګو پورې مې ومږلې د مولانا حسین احمد مدني د قبر خاورې مې راواغستې او په سترګو پورې مې ومږلې د شیخ الهند مولانا محمود الحسن د قبر خاورې مې راواغستې او په سترګو پورې مې ومږلې د مولانا قاسم نانوتوي د قبر خاورې مې په سترګو پورې ومږلې دا ولې ځکه چې دا ډېر لوی خلک دا ډېر لوی یو مرید د حج نه راغی د شیخ الهند حج ته تلو ویل څه راته ووایه فرمایش چې څه دله راوړم ویل د مدینې قجورې او د روضې مبارکې هغه ګرده راته راوړه روضه چې جارو کی هغه ګرد راوړه چې دا دواړه یې وله راوړه نو ګرده یې پرنجو کې واچوله ویل د دې نه لویه دوایي سترګو دپاره بل څه شی ده او د قجورو ګټ کی آی میده کړه او په خپلو دارو کې ګټ کړه وی دا د محبوب د وطن د قجورو ګټ کی دي دې نه لویه دوایي بله څه کېدی شي نو زما عزیزانو یو درد پیدا کړي ډکې یو عشق پیدا کړي ډکې شان و شوکت د مسلمان جوړ کړي دا تبلیغی جماعت والا چې دي تبلیغی ډله زه درته په ایمان وایم عملی طور زه نه درې ورځو کې چېرته تللی ما نه څلوېښت چلې کې تللی ما ځکه چې صحت مې ټیک نه وي لیکن دی وخت کې چې څومره لوی کار د دین دپاره دا ډله کوي زما په خیال چې بل څوک یې نه کوي په روس کې ورشه دوی څه کار کړی د چین یو عالم راغی د چین دارالعلوم سرحد کې ناستو ما ته وایي عربي ویله داسې عربي ویله د چین عالم دی او عربي وایي د چین چې موږ ورته دغه وایو دا کمیونسټي او دلته پاکستان کې کمیونسټي ما د سوشلیست کې نه د ګډې زویات کمیونسټي او سوشلیستي خوار شي ویا به مې لیونی شو په ترجمې باټینګن غواړي پاکستانیانو ته ګوره او کمیونسټي او سوشلیستي ته ګوره کمیونسټ روس دی دعا وکړئ چې الله ګوربچوف مسلمان کړي نن یې د روس نه د کمیونسټۍ بنیاد وویستو ثابتېږي لګیا دی داسې تاریخن چې بنیادی طور دا سړی څه د مسلمان اولاد دی او خدای به مسلمانۍ انشاءالله خمینی د شیعو یو ملا دی هغه خو دعوت ورلېږلی روس ته ګوربچوف ته چې ته مسلمان شه زمونږ د پاکستان هیچا دعوت ورونه لېږلی تاسو خیال راغی هیچا ورونه لېږلی دعا وکړئ یو ټیلیګرام مې ورته کړی دی چې څه جواب راځي خیال هم راغی جي مونږ خو دې دپاره یو چې نور ملکونو ته به د اسلام دعوت ورکوو د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث نشته السلام علی من اتبع الهدى دعوت به چې لېږلو کافرو بادشاهانو ته